ټول ټالشتل که بیروني سازشونه او که اندروني سازشونه زمونږ د پی ډي ایم دای علایکار جوړ شول او د دوی په ذریعه باندې هغه حکومت د عمران خان ښه ټیک ټاک روان و، ښه د ترقۍ او سفر روان و، هغه ودرېده ختم شه. تاسو وکتل چې د مهنګایي یو طوفان راغی او بیا د 9 مۍ واقع چې دا نو دا یو لوی سازش حصه وه چې دې کې میا نواز شریف او د هغه لور په دې سازش کې سرپیرست دي چې هغه د سازش حصه جوړه شله او دا واقع رونما کړه او هغې سره د عمران خان ګرفتاري په داسې طریقې د بېعزتۍ په طریقې سره چې هغې کې د عوامو په اشتعال کې راوستل چې بیا کوم سازش دې خلکو تیار کړ د 9 مۍ په شکل کې چې یاره د پی ټي آی ورکر دغه کې د پارټي ختمه کړي نو انشاءالله زما د خپلو عوامو نه د خپلو ځوانانو نه د خپلو مشرانو نه د خپلو کشرانو نه د خپلو میندو خویندو نه زما دا پوره توقع ده چې عمران خان کوم بیداری پیدا کړې ده نو هغه به د انشاءالله په 8 فروری باندې د 9 مۍ بدله به انشاءالله دی په 8 فروری باندې او چې چاته ورونو ټیکټ میلاو شو ښه په نره باندې به راپاسئ کار به کوو. دا زموږ یو فیملی ده، پی ټي آی زموږ یو فیملی ده، دا زموږ د کور مثال دی. انشاءالله دې کې ښه بد نشته، ټول ګلونه دي انشاءالله. دا یو ګلدسته ده او چې ټول به ښه په نره باندې خپل کمپین چلو او د بیټ دپاره به اوټ غواړئ انشاءالله. پی ټي آی ته د زیات کمپین ضرورت نشته په دې چې عمران خان چې په دې قوم کې کومه بیداري پیدا کړې ده د هغې دغه نشته دی دومره ماشاءالله دومره بیداري په دې قوم کې راغلې ده چې دا خلک خبر دی او انشاءالله دی د 8 فروری ډېر په شدت سره انتظار کوي چې 8 فروری به کله راځي چې مونږ بیا عمران خان خپل راولو. زما په دې ټایم کې د الیکشن کمیشن نه او د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن نه زما به دا پرزور مطالبه چې تاسو شفاف الیکشن یقیني کړئ، ټولو پارټو له برابر مقرر کړئ، الیکشن شفاف یقیني کړئ. که دې کې څه غلطي وشله داندلي تاسو وکړه نو دا قوم به تاسو معاف نه کړي، تاسو به بیا دا قوم خونریزۍ طرف ته بیایئ. نو د دې به الیکشن کمیشن ذمواري او ډسټرکټ ایڈمنسټریشن به د دې خبرې ذمواري که د دې الیکشن کې څه قسم داندلي وشله. زما تاسو ټول ورونو ته دا درخواست دی چې د پولینګ په ورځ باندې ښه سهار د وخته به راوځئ، خپل خلک په راوباسئ چې اوټ واچوئ، بیا به ځئ نه اسکول باندې به انتظار کوئ تر 5 بجو پورې به انشاءالله انتظار کوئ، د خپل اوټ حفاظت به کوئ چې ستاسو په اوټ باندې څوک ډاکه وانه چوي. ټیک ده انشاءالله. او فارم 45 چې تاسو نی اغسته د خپل پولینګ سټیشن نه نو آی پورې به هغه ځای به پولینګ سټیشن به پرېږدئ نه انشاءالله. ټیک ده، وعده ده انشاءالله. او بس یو ځل بیا رضوان الله بھائی ته د بچو ته خوش آمدید وایم، هرکلی ورته وایم، شکریه ادا کوم او انشاءالله زمونږ دا پوره یقین دی چې انشاءالله دې سره به د رضوان الله خان د شمولیت سره به دا پارټي ډېره وده کوي انشاءالله. کون بچائےگا پاکستان؟ کون بچائےگا پاکستان؟ عمران خان. تیرا خان میرا خان. تیرا خان میرا خان. عمران خان. شرم کرو، حیا کرو. شرم کرو، حیا کرو. عمران خان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.